السلام علیکم ورحمت الله. په دې کېله په باره کې زموږ د خلک اکثر دا خبره کوي چې یاره دا بلغم سازی نشه جوړوي، د چا چې سینه خرابه وي نو هغه دا نه وي پکار. بل دا خبره هم کوي چې یاره دا قبض جوړوي، نو دا دواړه خبرې چې دی نو دا میډیکلي ټوټلي غلطې دي. د کېلې د بلغم سازولو سره یا د قبض جوړولو سره هیڅ تعلق نشته. کله چې د انسان خېټه خرابه وي نو په وجود کې د پوټاشیم کمی راځي. کېله چې دی د پوټاشیم یو زبردست سورس دی، نو د دې وجې نه چې کله خېټه نرمه وي نو اکثر ډاکټران وایي چې کېلې خوره. هغه د دې وجې نه وایي چې یاره د پوټاشیم کمی راغلی نو چې هغه پوره شي. هغه د دې دپاره نه وایي چې یاره دا به ستا خېټه کلکه کي او ستا دا دست به ختم شي. د کېلې د خېټې کلکولو سره یا د دست د درولو سره هیڅ تعلق نشته. دا صرف د وجود کې چې کوم پوټاشیم کمی راغلی د هغې دپاره دا ښیي. بل چې کله د انسان خېټه کلکه یا قبض وي نو په هغې کې کېله یو زبردسته میوه په دې وجه ده چې په کېله کې فایبر وي، او فایبر چې کله سړی خوري نو د هغې سره د انسان قبض ماتېږي. کوم چې د زړه بیماران او بلډ پریشر وي نو د هغې دپاره په کېله ډېره زیاته ښه میوه ده. په دې کې چې کوم پوټاشیم دی نو دا زموږ د دې زړه دپاره او د بلډ پریشر د کنټرول دپاره ډېر ښه آیټم دی. بل کېله چې ده نو دا د ماشومانو دپاره ډېره زیاته ضروري ده. د ماشوم عمر چې کله د شپږو ته ورسي نو په هغه په خوراک کې کېله شاملول ډېره زیات ضروري ده. د دې سره د هغه چې کوم غذایي ضرورت دي نو هغه پوره کوي. په کېله کې ډېر زیات کاربوهایډریټ مقدار موجود دي، نو دا د انساني وجود ته انرژي هم ورکوي او د انساني وجود چې دی نو کوم د خوراک ضرورت چې دی نو دا پوره کوي. نو کله چې څوک په سفر کې د دې هوټلو د دې ګنده خوراکونو نه بچ کېده غواړي نو په سفر کې چې کېله استعمال کړي نو د انساني وجود د خوراک ضرورت هم پوره کیږي او انسان ته د انرژي چې دی نو هم په کافي مقدار کې ملاویږي. نو مهرباني وکړئ کېله په خپل خوراک کې شامله کړئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که د هیلث حوالې سره داسې قسم ویډیو کې تاسو انټرسټډ یئ نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.